اسم نمائندہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دا تفصیل براشی صبر کوا. قال ابو موسیٰ قالو صحابہ اوے کہتے ہیں کہ قالو ضمیر خو اضمار قبل ذکر شو مرجع نشتا دا مختصر دے کنا. صحابہ اوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضلو. اس دلتا بیا سوالو کا کہ دا ایو مضاف الیہ متعدد وی دلتا مفرد رالا ما سقیت کے خود ایو خصال الاسلام یاد دیشو مایا کنا یا ایو امور الاسلام یا ایو شعب الاسلام افضلو. نو قال من سلمہ بیا پہ سوالو کا کہ من سلمہ خو ذات تے تپوس دا خصالو کی گا جواب کے ذات ذکر کی گی. نو تقدیر بالتا مولا گوم خصلت من سلم المسلمون من لسانه و یده. خصلت ایسے دے ادا چی مسلمان تا پجب و پلاس ضرر مرا سودا خصلت. نو ایو الاسلام کے ما خصال مقدر کا نو دا دی من نمخ کے بم خصلت مقدر کا ما کہ دا سوال و دا جواب یو بل سر مناسبت راشی. او بعض حضرات ہوئی چی نا دا دی اسلام نا مسلمان مراد دی ایو المسلمین ایو مسلمین افضلو. نو بیا دا من سلمہ جواب مطابقت دا سوال سر راغے دوڑا ویلش. او مولانا سے ویو نکترتا ہویا ذرت خارجی خپل طرف نوے اڑو تقدیر مرو باس ولی مرو باسا ذکر دا ایو مضافیلے متعدد وی خسنگ متعدد وی کل نکیرئی ایو رجلین جاء. نو نکیرکم تا متعدد دے ذکا کہ دلتا مراد تعین دا یو فرد دا افراد دا مضافیلے دے. مراد سچے دے کہ نکرے مضافیلے شی نو تعین بچائی دا یو فرد دا افرادو گویا کتا ایو رجالن ویلے دے گویا کتا ایو رجالن ویلے دے. او که مضافیلے معرفہ شی نو بیا مراد تعین دا یو جز دا اجزاء دا مضافیلے نے. ایو الرجل ایو اعضاء الرجل ایو اعضاء الرجل ایو افراد الرجل. نپوشے پہ خبرہ نو گورا دلتا کہ مضافیلے خوی معرفہ دا نو سوال کوا حلکہ چے مضافیلے معرفہ رالا نو بیا بسی بیا بیت مراد تعین دا یو فرد دا افرادو نوی بلکہ مراد بسوی تعین دا یو جز دا اجزاؤ بی. نو ایو الاسلام دا اسلام جز سشے دے مولانا صاحب تیخ پلا ہوا ہے دا اسلام اجزا خدا خصال دی کرنا. اسلام خود مادی شئی ندے چی لاس و خپا و پوز و سترگی تیوالم. خلاصہ دا کلام سچوا چی که مضافیلے نکرئی نو مراد تعین دا یو فرد دا افرادو نو دا سشولا که ایو رجالین وے ایو رجلین پا دے ایو رجالین. او که مضافیلے معرفہ وا نو تعین دا جز دا اجزاؤ نو گویا کہ مضافیلے بلا اجزا شو. ایو الاسلام افضلو. افضلو پی جانے ستویلے کے گئے بہتر والی تویلے کے گئے. کم یو افضل دے بہتر او یو خبر آتاو کم گورے دا فضل دو معنی دی. دا فضل یو معنی دا چی دا تا ثواب پی ملوشو دا سے خاصلت چی ثواب ملوی. فضل بل دا دی چی دا تا با نفع ملوشی پا دنیا و پا آخرت کے. فضل بہتری بہتا ملوشی بہتری. ایو الاسلام افضلو. قال من سلم المسلمون. نور تفصیل خما ہوئی درتا لیکن دلتا اس یو خارجی سوال لازم ادا کہ دلتا کہ دا رسول اللہ مبارک نے تپوس کی ایو الاسلام افضلو نو من سلم ہوئی. رستراشا دویم حدیث کیوں گرا ایو الاسلام خیرون اونی منتا خیرو افضلو خیو شیر الفاظ بدل دی. التا جواب کے سرازی تطعم الطعام تقرأ السلام رازی بل دے کی رازی ایو الاسلام خیر بر الوالدین التا بر الوالدین رازی بل دے رازی ایو الاسلام خیر الجہاد فی سبیل اللہ اس بسکو. بدا جواب دل تور ارد بدی پکاری بیا بنوے بل دے یو دے برا تصریف تقرار کن بیا بنوے. دا دے متعدد جوابو ندی دا سا اختلاف دا اجوبو چی پیغمبر مبارک کردے دے بنا دے پہ اختلاف دا احوالو دا مخاطبینو یا دا سائلین. مخاطب تا گوری پیغمبر مبارک اغا سے جواب ورکی کہ مخاطب کے دا مور پلار احسان لک کم دنو اغا تا غیا دی
که مخاطب کې د جهاد کمزوري ده جهاد ورته یادوي، که مخاطب د خولې نه تیز دی او د لاس نه تیز دی دا ورته یادوي، که مخاطب داسې وي چې هغه شوم دی هغه د تطعم الطعام وایي. سمې وې اختلاف د اجوبه بنا دی په اختلاف د احوالو د مخاطبینو یا احوال د سائلینو، احوال د مخاطبینو یا احوال د سائلینو. پوه شوې؟ دویم جواب وره اختلاف د اجوبه بنا دی په اختلاف د ازمینو. یو زمانه کې یو څیز اهم وي، جهاد زمانه ده ضرورت نو هغه وي، بل زمانه کې خلکو ته ډوډۍ ضرورت وي تطعم الطعام وي، بل وخت کې پیغمبر مبارک دا محسوس کړی چې خلک ضرر یو بل ته ډېر رسوي نو هغه یادوي. نه پوه شئ په خبره؟ سمې وې اختلاف د اجوبه مسلمات کې بنا دی په اختلاف د احوالو د سائلینو یا د مخاطبینو. دویمې څه وې اختلاف د اجوبه بنا دی په اختلاف د ازمینو. دریم هم درته وایم اختلاف د اجوبه بنا دی په بنا د شؤونو د متکلم شان. د پیغمبر مبارک په ذهن کې یو دی وخت کې اهمیت د بر الوالدین دی، هر چاله دا جواب ورکړي. بل وخت کې په ذهن کې څه شی دی د جهاد اهمیت دی هغه وایي. بل وخت کې په ذهن کې دا راغلی دی چې مسلمان ته ضرر ونه رسوي نو هغه وایي. شؤون د چا؟ د متکلم. او یا اختلاف د اجوبه بنا د اضافي افضلیت څه دی؟ اضافي په نسبت سره حقوقو د عبادو کې کم یو افضل دی؟ مور و پلار. په نسبت سره هغه عبادت چې مرکب د بدن او د مال نه دی کم افضل شو؟ جهاد. په نسبت سره مسلمان ته نفع رسول دا رستو دی چې هغه تطعم الطعام وغیره دی. په نسبت سره مسلمان د ضرر نه بچ کول دا شو. مولانا سلور مې درته ووایي، یاد به دې شي تاسو باندې دا تکراروم ځکه دا بار بار راځي، بیا به نه وایم. ما څه ووایي اختلاف د اجوبه بنا دی په چا ووایه؟ د سائلینو او مخاطبینو. هغوی ته یې کتلي چې چا کې کمې دی هغه بیان ورته کوي. اختلاف د اجوبه بنا دی په اختلاف د احوالو د ازمینو. زمانه کې کم نیمګړتیا ده هغه ذکر کوي. اختلاف د اجوبه بنا دی په نسبت سره چا ته؟ شؤون د متکلم حالات هغه ذهن کې چې کم راغلي دی هغه ذکر کوي. او یا د افضلیت اضافي دی. سمې وي اضافي دی حقیقي نه دی. خلاصه شو خبره. دا یو جواب او ما جواب دنه درک. اوس دلته راشه مناسبت د باب سره خو واضحه دی او غرض معلوم شو. او څنګه عد شعب د ایمان وکړه. یو شعبه خوله چې مسلمان به د جبې د ضرر نه بچ کې، دویمه خوله د لاس ضرر نه بچ کې، او دریم ترغیب درکوي چې دا خسته ځان کې پیدا کا. او څلورم رد په مرجعه او راغی چې ته نقصان معصیت نقصان نه رسوي. دا معصیت دی د اسلام نه دی ګورې وباسي، ناقص مسلمان دی ګرځوي. او مسائل مستمته مې مخکې درته ووایي. ورپسې شه مولانا صاحب. باب الطعام من الاسلام وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من اردت ومن لم تعرف. فرمایي اطعام الطعام من الاسلام مناسبت د کتاب الایمان سره خو واضحه ده. ذکر د پنځ اسلام او ایمان یو شی ده او ما هم د تجبع ورک یو شی او مخکې باب سره مناسبت واضحه ده. ولی مخکې خصال د اسلام ذکر کوي، دلته خصال د اسلام ذکر کوي او غرض یو مقصلور دي. اوس خو ان شاء الله یاد شي کنه کم غرض دي؟ عد کوي د امور د ایمان. دلته یو څو شعب د تشماري. دویم څه شی ده؟ رد کوي په مرجئه او چې دا خصلتونه ګوري اسلام در لب کاملی تو اطاعت فایده نه رسوي. درې مې څه ووایي؟ ترغیب درکوي. او څلورم حصر په خمسو کې نشته، هغه اشهر یا اهم اجناس عالیه شمیرلی دي. دا بس ان شاء الله چې خبره یاده شوه. راځه اوس دیکې عمرو بن خالد دا مصری راوي دي. عمرو بن خالد حراني ورته دی لیکلي دا مصری دی. قال حدثنا لیث دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. لیث ابن سعد د امام صاحب شاګرد او د ټولو صحاح راوي دی. عن یزید دا یزید ابن ابي رجاء دی. ګوره یزید ابن ابي سفیان نه دی، یزید ابن ابي رجاء دی او تابعی دی کاکا.
یزید هغه یزید هم تابعی دی، هغه کې به کلام کوم چټ بدنه لګي. یزید ابن ابي رجاء تابعی دی او د حضرت عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې د مصر گورنر، د حضرت عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې د مصر گورنر او لوی محدث دی. او راځي ورپسې ابو الخير د مرصد ابن عبدالله نوم دی، دام د اجله تابعینونه دی، مرصد ابن عبدالله ابو الخير عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه وعنهم چې یو سړي سوال وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ای الاسلام خیر، دلته بیا سوال کاوه ای الاسلام خیر سره چې د ایو مضاف الیه خو معرفه وي، دا متعدد وي، دلته مفرد راغی. ما څه جواب درته وکړ چې دلته ای خصال الاسلام دی، بس خصال ای امور الاسلام ای شعب الاسلام. او ما راته خپل جواب وکړ، خپل مې څه وی چې د ایو مضاف الیه معرفه ده، نو تعیین د چا شو؟ د افرادو، تقدیم د اجزاو دی، او د اسلام اجزا خصال وي که نه. خیر او افضلو یو شی دی. د خیر معنا مې درته اوس وکړه چې کثرت د ثواب ته وایي او یا ایصال د نفع ته وایي، دواړه معنی یې کولی شي، مې تبذیل دی. ای الاسلام خیر قال ان تطعم الطعام، ان مقدر کا ان تطعم الطعام، نو ان مصدری چې په فعل داخل شي په تعویل د مصدر سره ګرځي. ان تطعم الطعام یعنی اطعام الطعام، ان تقرأ السلام یعنی قراءة السلام على من عرفت ومن، نو ان مقدر کا. او یا که ان مقدر کې نو تطعم الطعام ویل شي، تقرأ السلام هم ویل شي. پوهیږئ پې تطعم الطعام، طعام ورکه خلکو لرا. نو بیا په سوال راځي که نه یار چې تپوس د چا وشو؟ د خصلتو شو، او جواب کې تطعم الطعام جمله فعلیه راوړه. په لومبي کې سوال نه راځي، تپوس د خصلتو شو او دلته ان تطعم الطعام ام مصدری په فعل داخل شو، نو اطعام ته مراد شو خصلت ته. ان تقرأ السلام ان مصدری په فعل داخل شو، نو مصدر شو خصلت مراد. هو که تطعم الطعام شي نو مراد به اطعام خلم، مراد بسا خلم. ما ته وګوره دا راځي دی که تا سمعك بالمعيد خير من ان تراه، سموي سمعك بالمعيد خير، اوریدل ستا په معیدی چې ته وورې دا خیر بهتر دی من ان تراه چې ته ووینې. تسمع اصل کې داسې دی ښه، تسمع بالمعيد څه به وي؟ تسمع معیدی دا اوریدل کافی دی که دی اولید خواه بده نشي، نو اصل څه دی؟ تسمع بالمعیدی. نو تسمعوه جمله د فعل دی، مبتدا نه واقع کېږي، نو هغه تسمعو په معنا چا سره شو؟ ما وختي وی سمعوک سره. نو دلته تطعمو به په معنا د چا سره کما؟ د طعام سره. انت تطعم بوالم جوړه بشي، تطعم الطعام. ګوره دې کې دا ونه وي چې مسلمان لورکا، نه طعام مسلمان لم ورکا کافر لم ورکا. کافر لم ورکولی شي، ولې؟ ضرر نه به بچ شي. کافر لم ورکا د هغه د زړه محبت او مینه به اسلام سره پیدا شي، دواړه ویلی شي. تطعم الطعام د مسلمان قید یې ونه لګاو، د خپل خپلوان قید یې ونه لګاو، د غریب قید یې ونه لګاو، عامه ده. د زکات خو نه لري چې غریب لی ورکې. تطعم الطعام ډوډۍ ورکه، مسلمان لم ورکه کافر لم ورکه. د کافر د ضرر نه برشي ترغیب د ایمان به پیدا شي. خپل لم ورکه، پردي له ورکه، پردي له ورکه محبت به سیوا شي. غریب لم ورکه، مالدار لم ورکه، هدیه ده، یو بل سره مینه به پیدا شي. دا یو خصلت. وتقرأ السلام، او سلام به اولولي علی من عرفت ومن لم تعرف. دا نه چې ګنې پیژنې سلام واچوه، نه پیژنې بیا اچوه. په معاشره کې ورورولي او محبت به قایم شي. دلته کې پیغمبر مبارک تقرأ لفظ او تسلمو یې ونه وی، پکار خدا و چې تسلمو یې ویلې وی، نه تقرأو دا معنا چې تسلمو وی نو بیا به د تلفظ هغې له شامل شوی، او چې تقرأو شي نو تلفظ لم ورځي، او که چاته کتابتن ولېږي هغې لم ورځي. تسلمو بس صرف مخامخ چې کوم بالقول سلام د هغې له شامل شوی، او چې تقرأو مې ووی
نو که چاته کتابتن ورسو نو هغې لم شامل شو. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. څه مطلب؟ دې دپاره مه کوه چې دې پېژنم اچوم نه پېژنم، نه پېژنې بیا اچوه سلام چې یو بل سره ورولي قایمه شي او محبت او مینې پیدا شي. د سلام خو همدقه فایده ده. نور به انشاءالله په سلام کې پوره تفصیل راځي، چټ به نه رالیږي. په کوم ځای به راځي؟ کتاب الاستیزان کې، په بخاري کې به تفصیل راشي. خو مولانا صاحب بعضې به ته اوس خاص کوم. تقرأ السلام عن من عرفت ومن لم تعرف، بعضې به خاص کوم. ولې یو ځای کې حدیث کې راځي لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. ما بل اوس ویلي دي لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. او یا یو سړی په ګناه کې روان دی، کار کوي، په زنا کې لګیا دی او یا په غلا کې لګیا دی او ته پې سلام اچې، مکروه دي ما اچوه پې. په مانځه یو سړی ولاړ دی، سلام به نه اچې. تلاوت کې مصروف دی، سلام به نه اچې. ډوډۍ خوري، سلام به نه اچې. خبرې کولی شي سلام، ځکه جواب د سلام د واجباتو نه دی علما وایي. نو ابه جواب درکوي نو وړی چې ته په مرۍ کې وننښلي. ورېږه یو څو شعرونه درته یم شامینه مې نقل کړي دي. چا نه؟ شامینه. وویرا سلامك مكروه على من ستسمع، سلامك مكروه على من ستسمع، ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع. ومن بعد ما پس دا اغنى چه دي اخکاركم يسن مسنون دي ويشرع مشروع دي. مصول وطال ذاكر ومحدث، دا غدا تا مکروه یادی. مصول مسجد کئی، سلام بنا چی. وطال تلاوت کئی، وذاکر ذکر کئی، ومحدث حدیث کلی. خطیب یا خطیب دی لگیا دی خطبه وی. ومن یصغی الیهم ویسمعو، او خطیب تا چاق وگی خیری او سمع نو تا سلام آچه دا غطول سسٹم بگرد ورد. سلامك مكروه على من ستسمع، ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع. يا يشرع ويلشي. مصل وتال ذاكر ومحدث، خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع، مكرر فقه جالس لقضائه. مكرر فقه دا فقه تکرار کئی مسائل شرعیو. جالس قضا تناس سلام بما جوا، قضا کی بے توجہ بالخوانانش. ومن بحثوا في الفقه، اغا سوک چی فقه کے لگیا دے بحث کئی. دعهم لینفعو، پریدے چی اغا فیدہ واخلی. مكرر فقه جالس لقضائه، مكرر فقه جالس لقضائه. ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا. مؤذن اذن، اذان کئی بانگونا وی نبکے. مقیم اقامت کئی. مدرس درس تدریس کئی. مؤذن اذن مقیم مدرس. كذا الأجنبيات الفتيات أمنعوا. اجنبیات سا پردے جنہیں دا گورے سن سلام پیوانا چھے. او الفتیات زوانا دا بڑے بیا خیر دے. امنعو دینا منع کول کوما. مؤذن ایذن مقیم مدرس، مؤذن ایذن مقیم مدرس. كذا الأجنبيات الفتيات أمنعوا. تاسو پوه شئ په خبره کنه. د ښځو سلام واچوي به جواب درکوي او د ښځو اواز او اخو مصیبت دی. فقها وایي چې ښځه سړو سره خبرې کوي بدماشۍ سره دی کوي. تاسو پوهېږئ ته ورغلې یو کور کې سلام دی واچو السلام علیکم، نو ښځه به څه جواب ورکوي؟ وعلیکم السلام. او که فقهاو لیکلي چې سړی پیش وایي خطرناکه ده ښځه، او بیا ول اواز ورکړي جی مولانا صاحب شته په کور کې؟ نشته. بس دویم ټک به هم نه کوي. چېرته تللی؟ موږ ته خبر یو. بس بدمعش. داسې ټلیفون دی ښځې ته میلاو کړو او ته ورته څوک یې؟ ته څوک یې؟ یاره جي زما خو دا نمبر میلاو کړه، دا د پلانکي مولوي صاحب. او دغه دی. څه شو؟
نیم خبر موبایل پول پاتې دی بدماشي سره بس دریم ټکې به نه وی او چې ته وې مولوي صاحب کور دی رورې څوک یې رورې څوک زه فلان کې یم مولوي ښه رورې دا چابي دله در کومه بېټه کې کښېنه ښه چې در باندې به اوس کم ښه نو خبرې روانه شي په موبایل هم چې دا نرم نرم پیکه پیکه خبرې که نه دا کار وانه دا مشهوره ښځه وه د شاه جهان ښځه وه څه نوم یې ولکه نه دا د هغې په نوم یې غلطغه هم جوړ کړی دی نور جهان دا نور جهان قلم د دې په نوم جوړه کړې دا د دې شاه جهان وینځه وه دی وینځه نو وینځه په کور کې خدمت کوي که نه کوي چې روړي اوبه روړي وینځې سره خو جمع هم جایز ده جامې جارو کوي جامې خدمت کوي ورته توجه نه ورته یو ځل دا شاه جهان بار ته د سره دوه قیمتي کمترې وې د نور جهان لی ورکړې وې دا ونیسه یو یې ورکړه یو لاس کې بل لاس وینځه یې وه چې واپس راغی د هغې غریبه نه یوه لوتې وه نو شاه جهان ورته یو کمتره یې څه کړه ویې والوته غوسه شو وی څنګه والوته او قیمتي کمتره وه خرې لور څنګه والوته نو هغې ورته بله پرېښوده وي داسې والوته نو چې وی هغه داسې والوته که نه نو چې دې ورته هغه انداز کم پیش کړه داسې مسکی شوه ورسره خندا یې ورسره وکړه او ځان یې داسې کوږ را کوږ هغه ادا یې وکړه نو شاه جهان وی خدای دې بیخ د هغې کمترې وباسي ته ښې که نه بس مین شو پرې ونیکه یې ورسره وکړه په هغه خبرو باندې او په هغه ادا یې خوښه شوه چې هغې ورته په کوم انداز هغه پرېښوده هغه کونتره جبلي واده یې کړی دی نه دی کړی تاسو بله واده نه دی کړی وایي د خدای ظالم دا لا بیا اوس دې سره څه کوې ظالمه بله زمري بوډه یې څه ده کوه پلار ته راله ووایم پلار نشته نو اوس به څه کوو نو د بونیر دی نو بونیر کې ښځې نشته د بونیر دی چې د بونیر کې خو ښځې شته که نه بونیریان خو زما دونه شاګردان دي چې د حد نه وتی که څه قصه پسې یې ما ته وایه لکه د بونیر څوک طالب شته دلته چې کلي کې و نن راځي هلته مقتدا شاه سره زما سامانت ته چې دی راوړي زه به هر کیف که څوک راتلل مقتدا شاه خو پېژنې بچ کټې ولا مماز ویلې بیا صحیح ده هغه سره زما سامانت دی نو که څوک راتلل د بونیر نو ورته وایي چې راوړي ته او که څوک نه راتلل نو جمعې پر ورځ که بیا څوک تلله ځان سره به ترې راوړي حاصل د مسئلې پکې دا شو چې ما پکې خپله مسله هم حل کړله خپله ډوګان مې پکې خرڅ کړل بونیریان ډېر ښه خلک دا د حقیقت دی منګه سره د ډېرې زمانې نه دلته بونیریان پاتې کېږي تر ننه پورې مولانا صاحب تر ننه پورې الان د بونیر د طالبانو نه مدرسې ته د میږي د خپې برابر شکایت نه دی راغلی نه پورې او بیا د وزیرستان طالبان زمونږ مفتی صاحب وایي دوی نه زه یریږم اوږده اوږده ویښتې دي وایي په لومبي کال یو څو وزیرستانیان راغلل محتمم صاحب داخله نه ورکړو مې ورکړه د خدای بنده یاره وایي دا دوی نه یریږم راشه چې د وزیرستان طالبانو کوم حسن خلق موږ سره استعمال کړی دی کوم حسن خلق نو اوس موږ کوشش کوو چې د وزیرستان طالبان د ډېرې د نورو په نسبت ډېر بهترین اخلاق او بعضې د اخلاقیاتو نه دا ده چې موږ له ګورې کال کې اوزل دوه ډوډۍ هم کوي مخکې ده ورپسې شه او پینډه منډه جوړوي لکه ګورې وزیرستانیانو ذهن کې واچوئ تاسو ډېر ښه خلک یې خلکو له ډوډۍ هم کوئ تطعم الطعام حدیث کې دا دی راځي ماشاءالله کوم ځای دی مؤذن اذا مقيم مدرس وكذا الاجنبيات الفتيات امنعوا ولعاب شطرنج شطرنج باندې لګي جواری کوي د شطرنج حکم کې تاش او دا څه ټولې راځي وشبه بخلقهم دا غوي خوې لکه ګناه کې نه مبتلا دي هغې باندې هم سلام نه اچي
ومن هو مع اهل له يتمتع یا کور کی بی بی سره پروت ته گپې شپې لګی پام کا سلام وانه چې ټول سسٹم بوله ګډوډ کې ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع اهل له يتمتع ودع كافرا اذا هم پرې سلام په ما چوا ومكشوف عورتين مكشوف العورت دی په غسل خانه کې دی ته په سلام اچي ومن هو في حال التغوط اشنع اغه څوک چې په لوی او د سماعت کې دام شنیع غنم ودع آكلا الا اذا كنت جائعا ډوډۍ خوري سلام په ما چوا الا اذا كنت جائعا مگر که اوږې نو سلام واچوه ولې وی درته وایي چې خو یاره په کوم اوږې په کوم وتعلم منه انه ليس يمنع او تا ته پته چې دی منع نه کوي او که ته پته چې سړی منع کوي بیا پې ما چوه وکذلک استاذ چې مصروفي په درس و تدریس کې مغنن او سرود وی متویرون او مرغانو باندې لوبې کوي فضولیات کوي فهذا ختام دا څه چې دی لکه اختتام شدا کسان والزیادة تنفع زیادت نه مراد څه دي که السلام علیکم سره ورحمت الله وبرکاته بیا غوږ کېږده سلامك مکروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع مكرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضا مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع ودع كافرا أيضا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع كذلك أستاذ مغن متوير فهذا ختام والزيادة تنفع مخكذا نسوي دل ترادي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بيجاني كنا بعد مستثنى ولي أخوات دي وسرا مسلمان دي إنما المؤمنون إخوة نو که بيجاني وكنا بيجاني نو سلام بيچولش نو دا دي حديث دا دي مناسبت دباب سرا واضح شو أي إطعام الطعام من الإسلام سرا او مولانا صاحب د امام بخاری رحمت الله علیه سلور غرضونه مشو هغه کم یو شو توې په مرجع اورت شو چې فایده نه رسي طاعات دا هغه فایدې چې د سړي اسلام په غوړه کېږي او بل حسر راغي په 500 کې نشته دوه خاصته نور ذکر کړل او دریم عادي کو د شعب او د ایمان او دوه نور ذکر کړل او ترغیب د خاصته نور کوي او مولانا صاحب د دینه مسائل مستنبطه او باسا ايو الاسلام خير د اسلام د تپوس د خصال کولش د خصال تپوس اوسم کولش د رسول الله مبارک نه تپوس شوی او دویم ترغیب ورکي د اطعام الطعام چې مسلمان چې ډوډۍ ورکه خلکو ترغیب ورکي د سخا درې مشوا سخا وکا ترغیب ورکي د لوګي ختمه کا چې کوم اوګي د مدد وسره وکا او تعمیم کوي رسول الله مبارک ور جوامع الکلم دی ارچاله ورکول شي طعام مطلق راول ار قسمه طعام شي او ترغیب ورکي د سلام اچو معاشره کې با یو بل سره محبتونه قائم شي او بل پکې پیغمبر مبارک حسنونه کا بس مسلمان د مسلمان ډور دی نو په یو بل سلام اچول شي یاد نه چې په پیجنګلو اچو په نور باندې ما اچو تقرأ السلام او تقرؤون څه معلومه شوه چې مخامخه مچول شي او د خط په ذریعه باندې مو رسول شي بس بکو مولانا صاحب بس کم کدا یو بل پکې وي ها
بس کم هذا نور کتاب